دا ټول صوبې ته ایکسټینډ کړي. کوارټ کې حدود را چولې دي نور چې کم ډیویژنل هډ کوارټرز دي دا کم نن چې پراپرلی مونږ اناګوریشن وکړو دا ګراوند بریکینګ کیپیسف کم چې خیبر پختونخوا سټي انفراستراکچر پروجیکټ ته دې کې مې دا تاسو مو راچوي چې هغه په مردان کې وي، هغه په منګوره کې وي، هغه په کوهاټ کې وي، هغه په ابټاباد کې وي، هغه په ډی خان کې وي، په بنو کې وي. څومره چې ډیویژنل هډ کوارټرز دي چې پاکې دا مونږ اډ کو او ځکه دا د پښتنو سیمه ده چې هلته څوک پردهداره خواتین دي او هلته خپله سودا ښه په کولاو مټ باندې او ښه په یو پرده کې کوي. نو دا به انشاءالله مردان ته ور واچوي، دا سکیمه پکې مو ور واچوي. دې نه علاوه د سیاسي حالات چې نن سبا کم دي، بیا د فنډز د ایشوز خبره وشوه. او ورځ باندې ما پریس کانفرنس وکړو، ما سره ګلګت بلتستان سی ایم هم ناسو، د پنجاب فاینانس منسټر را سره، د آزاد کشمیر را سره فاینانس منسټر ناسو، مونږ ټول ناسو. مونږ خپل اواز د میډیا په وساطت باندې فیډرل گورنمنٹ ته رسولی دی. عاطف خان 120 ارب روپۍ، دا 120 نه دي، دا تقریبا 190 ارب روپۍ دي چې کوم د خیبر پختونخوا حصہ شیئرز د NFC د NHP د ایکسپاټا دا ټول چې راجمع کې دا تقریبا 189 بلین دي. دا زمونږ فیډرل گورنمنٹ ته واجبات دي او دا هغه نه دي چې دا به زمونږ په قرضې په شکل کې راکوي، دا زمونږ حق دی چې دا مونږ ته میلاو شي. نن اخبار کې یو خبر لګېدی نیوز کې، ما د عاطف خان صاحب راولېږو، ما ته مخکې نه راغلی و د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم حوالې سره چې د فنډز د کمۍ په وجه باندې دا په دې 2023 کې نه کمپلیټ کېږي. بهرحال هغې ته خو ما فنډز ایښودي دي، هغه به کمپلیټ شي. خو دا څومره چې پروجیکټس 80-90% کمپلیشن ته نږدې دي، د هغې په وجه باندې موږ ځکه صوبه کې ترقي لږه رکاو شوې ده چې دا پیسې موږ ته نه میلاویږي. او چې دا پیسې میلاو شي نو انشاءالله یو پروجیکټ هم پاتې نه، ټول به په خپل وخت باندې کمپلیټ کېږي او خلکو ته به د هغې څه مقصد دپاره چې پروجیکټ انیشیټ کېږي هغه به هغه خلکو ته هغه میلاویږي، هغه ثمرات به ورته میلاویږي. نو د هغې دپاره موږ لږ یو جدوجهد کوو، په مختلف ورسره رابطه کې هم یو. کونۍ نه اخره کې زه خپل کیبنټ او زمونږ چې څومره MPs دي ما اپوزیشن سره هم خبره کړې ده، که هغه ځي او که نه ځي د هغو خپله مرضي ده، خو موږ به ځو او د نیشنل اسمبلی مخې ته به ټینټ لګو او خپل حق پر راوړو او تاسو له به انشاءالله دا خامخا راوړو. په دې کې د ټولو نه کومه سینسټیو خبره چې ده هغه د ایکسپاټا فنډ دي، هغه هم ټیک ته مرجر شوی زموږ وروڼه دي، خو د هغې خپل 10 ساله پلان دی او هغه پلان دپاره هغو کله چې په 2018 کې د نون گورنمنٹ په اینڈ کې او هغو فاټا مرجر وکړو نو هغې دپاره 100 بلین وعده کړې وه چې 100 ارب روپۍ به په کال کې ورکوو او دا 10 سال به دا ورکوو. نو هغه 100 ارب پرېږده، ما خیال دی په دې کال کې تر اوسه پورې موږ ته هغو 10 ارب روپۍ هم نه دي راکړي. او فاټا چې د څه مقصد دپاره د هغې مرجر شوی دی هغه ونشي نو هغه به ډېر زیات خطرناک وي. لول خو د هغې د ټول نه غټ نقصان به دی سیټر ډسټرکټ دی، دلته به امن و امان خرابېږي او د هغې نه بعد به پوره پاکستان ته د بدامنۍ دا یو لهر به بل شروع کېږي. ځکه چې هلته تاڼې جوړول غواړي، هلته پولیس لاین جوړول غواړي، هلته کې هسپتالونه اپګریډ کول غواړي، هلته خلکو له ترقي ورکول غواړي، ګورننس ایشوز دي هلته کې هغه د هغې د امپرومنټ ضرورت دی. دا ټول بغیر د فنډز نه هېڅ هم نه کېږي، پیسو نه بغیر هېڅ هم نه کېږي. نو زه نن بیا د میډیا په وساطت باندې فیډرل گورنمنټ ته یو ځل بیا وایم چې موږ سره کښېنئ، زموږ بقایجات راکړئ، ځکه چې موږ د مشکل حالاتو سره سر یو. نو که نه کوئ نو بیا موږ سره د هغې الټرنیټ دا شته چې یاره په دویم سټیپ په دا خلو چې هلته به درځو او دریم سټیپ په دا چې بیا به عوام ځان سره کوو او درځو به هلته کې او خپل حق به دننه راوړو، ځکه دا زموږ حق دی، دا موږ په هر صورت باندې تاسو راکوئ. باقي د خان صاحب امانت دي دا، که زه وزیر اعلی یم دلته کې، که دا کیبنټ دلته ناست دی، که MPs ناست دي، ستاسو په ووټ باندې موږ منتخب یو او دا د عمران خان صاحب موږ سره یو امانت دی چې کله هغه وویل اشاره یې وکړه نو بس اسمبلی نه به ډیزالو او موږ به واپس تاسو سره ناست یو. باقي به دویمه خبره نه وي. درېیمه خبره اخرنۍ خبره هغه عاطف خان چې کوم نوي ډیمانډز وکړل ما سره پرون میلاو چې وخت خو حالات خراب دي او فنډز په حوالې سره، نو څه به کوئ؟ نه یاره ما چې وزیر اعلی راځي نو خامخا خلک د ایکسپیکټیشنز کوي، نو ووایي چې دې ټایم کې زه څه کولی شم هغه به وکړم او پروسس به شروع شي او انشاءالله چې یو ځل د یو پروجیکټ پروسس شروع شي، اپروول یې وشي،
بیا په خپل باندې فنډز پیدا کیږي الله تعالی بادشاہ دې هغه ورکوي هغه سیستم روان وي نو کوم چې زما د ویډیو دلته اناونسمنت د خپل سپیچ کې وکړه کیمیو والا خبره دی وکړه دغه والا دا غین علاوه ډیولایزیشن او دا روډ د ایکسټنشن دی دا کم کارټنګ والا روډ ته وي درې څلور چې کم ډیمانډ دي نو هغه موږ زما ټیم نوٹ کړل هغه زه د خپل طرفه د مردان خلکو ته تحفه کوم دینه مهرباني دینه علاوه دلته کې علي محمد خان ما دا چا کې خو دا چټ علي محمد خان دلته کې هغه باندې به ډسکشن کوو د جلاله په دغه باندې یو لینک په موږ سواد موټر وې ته ورکو د تیر کل منظوري کو 10 کروڑ تاسو سروې لپاره اپروف کړی دغه فیزیبিলিټی شوی دا روډ فیزیبل دی پښتونخوا های وې 30 هغه فیزیبিলিټی کړی و نو ان شاء الله هغه به ډیر زر ټینډر هم شي او امید لرو چې موږ کوشش کوو چې څومره وخت زموږ پاتې دی وخت کم از کم دغه ټینډر وشي کم از کم بګای د دو یو غټه مطالبه ده ما خیال لري چې هغه د مردان پارلیمنټریانز او تاسو کې نه او په هغه باندې ډیسیژن وګړي چې دا کول دي کو نه کول دي نو ما خیال لري چې تاسو ډول خپل کې ډیسایډ کړئ او دا څه ځای اناونس کوم دا څه نه چې تاسو دلته مستګریوان شئ ورسره نو خبره ده چې تاسو خپلو کې نه او د دې ګران نه ده فیزیبিলিټی به وکړو اناونسمنت دا ما ته ګران نه ده به وکم هغه څه نه وکم څه خبره ده نو دا یو مطالبه تاسو دا بل مطالبه چې دا لوندخوړ روډ حواله سره هغه کې فنډز کمې دي تاسو منظور کړو نو هغه به ان شاء الله صدقه ډېر پیسې زه ګورم نو هغه به د مرداني سومي تاسو یې سو بګي وشي چې څومره پیسې پیدا شو هغه باقاعده تاسو دغه وکړه د دې ذکر کې دا ډیسایډ کړئ د دو مطالبه دا زه به صرف ذکر وکم دوی جره په مردان کې یو بل ډیسټریکټ پکار دی د تخبای په حواله سره خو به د خپل دغه کې دا مشاورت پکې خپلو کې دا غیر بعد چې دوی څنګه جوړ کړه هغه مطابق بیا فیصله کوو په اخر کې زه تاسو ډیر وخت نه لمه اردو کې دوی ما خو تاسو په خفشه پښتانه ځکه اردو کې نه وي عاطف خان تاسو وې ښه ټیک ده صحیح ده هغه ټیک صحیح ده تاسو د فنډز والا څومره شو ان شاء الله به زه ریزالټ کوم وکیلان د پارم سو کوم بس ټیک تاسو د پارم سو کوم ان شاء الله منظور ده ټیک ده ما سمې وی ټیک ده صحیح ده اللہ بخیر کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخیر کی اچھا چلو میں اردو میں آخر میں ان کے لیے میڈیا کے لیے ایک دو باتیں کر لیتا ہوں دیکھیں آج کا جو وزٹ تھا وہ تو پراپر یہاں پر جتنی بھی ہمارے ڈیولپمنٹل کام تھے ان کے اناگوریشنز کرنی تھی اور ساتھ گراؤنڈ بریکنگ کرنی تھی جو کہ صرف ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اربن ایریا کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے تو اس کی باقاعدہ طور پر آج ہم نے گراؤنڈ بریکنگ کر دی ہے باقی میں اپنے صحافی بھائیوں سے یہی میری گزارش ہوگی کہ میری آواز فیڈرل گورنمنٹ تک پہنچائے جو اس وقت ہمیں شدید مشکلات ہے فنڈز کے حوالے سے اور جو ہمارا حق ہے صوبے کا حق ہے صوبے کے عوام کا حق ہے میں دوبارہ ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے تو ہمیں ہمارے فنڈز دیے جائے اگر خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو پھر بھی ہمیں بتایا جائے تو میری آپ سے گزارش ہے میڈیا کے دوستوں سے کہ میری یہ بات ان تک پہنچا دیں جو 189 بلینز کے بقایا جات ہے وہ ہمیں ہینڈ اوور کرے ہمیں دے دے 18th امینڈمنٹ کے بعد ہر صوبے کا اپنا حق ہے اس کے مطابق اس کو حق ملنا چاہیے جو NFC شیئرز میں ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں دے دے جو ایکسپارٹا قبائلی علاقہ جات کے فنڈز ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کرے تاکہ جو ترقی یہاں پر ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں اس میں رکاوٹ نہ آئے اور یہ لوگوں کا حق ہے اور جس طرح ہمارے اور انویسٹمنٹ ہے لوگوں کے اوپر ہیلتھ کارڈ کی مد میں ایجوکیشن کارڈ کی مد میں اور کسان کارڈ کی مد میں ایک جو اور بھی ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو ہم شروع نہیں کروا سکے وہ انصاف فوڈ کارڈ تھا
اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس فنڈز کی شارٹیج ہے اس لیے ہم شروع نہیں کروا سکے، لیکن وہ عام اور غریب آدمی کے لیے ایک تحفہ تھا جس میں ان کو فنڈز پیسے مل لیتے جنہوں نے ان پہ اپنے فوڈز کی خوراک کی ضروریات پوری کرنی تھی. تو بدقسمتی سے ہم وہ شروع نہیں کرا سکے. سب اپروول اس کے ہو چکے ہیں، سب کچھ تیار ہے، لیکن فنڈز کی کمی کی وجہ سے ہم شروع نہیں کروا سکتے. باقی گندم پہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو، اس کے لیے بھی ہمیں پیسے درکار ہوں گے کیونکہ فوڈ باسکٹ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہمارے پاس کمی ہے. گندم پہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، دوسرے صوبوں پہ یا پاسکو سے ہم امپورٹ کرواتے ہیں. تو ان چیزوں کے لیے ہمیں پیسے چاہیے. میں دوبارہ وارن کرتا ہوں ہمیں ہمارے پیسے دی جائے، نہیں دیں گے تو ہم آپ کے پاس آئیں گے اور دھرنا دیں گے. اپنے لوگوں کا جو حق ہے وہ اگر وہ کہتے ہیں نا اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو پھر آپ کو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس نچ پر نہ پہنچائیں. تو آخر میں آپ سب مردان کے بھائیوں کو دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. پاکستان زندہ باد. سین سے بھی درخواست